السلام علیکم ملګرو. چیلۍ یو داسې ځناور دی چې د شپې په وخت د کیږي. چیلۍ چې څومره هم وي د شپې په وخت د کیږي او سحر بیا وختي پاسي د فجر په ټایم کې دی پاسېدلی وي. سحر وختي چې کوم دی برکتونه نازلیږي. دا چیلۍ چې چا کور کې ساتلی وي د هغې په کور کې هم برکت وي او دې ځناور کې هم برکت دی. بره سپی دی سپی ټوله شپه ویښې ټوله شپه غپېږي خو سحر په ټایم کې دی وده شي. څه ټایم چې برکت نازلیږي دغه ټایم دی وده شي. نو د چې کوم کور کې وي نو هغه کور ته برکت نه راځي. هغه کور د برکت فرشتې هم نه راځي د سپي د لاسه. داسې که تاسو وګورئ نو زمونږ هم نن سبا همدغه مثال دی. ټوله شپه ویښ یو په ټیک ټاک کې په موبایلو کې لګیا یو او سحر چې د مونځ ټایم شي نو دغه ټایم مونږ وده شو. نو ځکه زمونږ په ژوندونو کې ځکه زمونږ په کورونو کې برکتونه نشته دی. دې نه علاوه که د چیلۍ خبر درله زوکم نو په دنیا کې چې څومره هم پیغمبران تیر شوي دي که نه څومره هم انبیاء کرام الله پاک رالیږلي دي نو هغوی ضرور چیلۍ سرولي دي. هغوی ضرور د چیلو کار کړی. څومره هم زمونږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم چیلۍ سرولي دي. او دا زمونږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمان هم ده چې په کوم کور کې چیلۍ ساتل شوي وي هغه کور له برکتونه راځي. چیلۍ یو برکتي ځناور دی. دا خو د چیلۍ او د سپي خبره مې درله وکړه. دی د روټین خبره مې درله وکړه. دی زندګۍ خبره مې درله وکړه. اوس په موږ خپلې زندګۍ دغه ځناورو سره کمپیر کړو چې آیا موږ د چیلۍ غوندې په وخت وده کیږو بیا سحر فجر پاسو که نه د سپي غوندې ټوله شپه ویښ یو او بیا سحر هم وده یو چې څه ټایم برکتونه نازلیږي هغه ټایم موږ وده یو. اوس خپله هر سړی سوچ وکړي چې موږ څنګه ژوند تېرو او بیا موږ الله پاک نه ګیله کوو چې زموږ په ژوند کې برکت نشته، زموږ په ژوند کې سکون نشته، زموږ په ژوند کې ډیپریشن دی، زموږ په ژوند کې ټینشنونه دي. وجه مین وجه همدغه راځي چې د برکت څه ټایم چې برکت نازلیږي څه ټایم چې رزق تقسیمیږي نو هغه ټایم مونږ ودویو مونږ خړېږو. او دا هم یو فرمان دی. یو ځای کې ما اورېدلی یو کتاب کې ما کتلی و چې د نور نه پس هم یو سړی ودوي نور پرې روغېږي یو سړی وده پاتې شو نو هغه سپېره وي. د هغه په ژوند کې برکت نه وي، د هغه په کار کې برکت نه وي، د هغه په بزنس کې برکت نه وي، د هغه په حس کې برکت نه وي، د هغه په اولاد کې برکت نه وي، د هغه په زندګۍ کې برکت نه وي. اوس په موږ خپله سوچ وکړو چې مونږ څه ټایم پاسو مونږ وده کیږو، څه ټایم د چیلۍ غوندې په وخت وده کیږو په وخت پاسو که نه د سپي غوندې ټوله شپه ویښ یو او سحر د فجر په ټایم کې بیا سترګې را باندې پټي پاسېدی نه شو، د کټه د کمبلو راوتی نه شو. دا خو یخني ده. یخنۍ کې خو نن سبا که تاسو وګورئ د فجر مونځ ته چې څوک لاړ شي او جومات وګوري نو جومات کمپلیټلی توبه خدای توبه خالی وي. یو صف هم نه پوره کیږي د فجر مونځ کې. د یخنۍ خبره ده. ګرمۍ کې هم نه پوره کیږي او ګرمۍ کې بیا هم څه خلک داسې وي چې پاسېدی شي او څه خلک داسې چې خو بیخي بس مطلب لکه زمونږ غوندې خلک توبه خدای توبه الله پاک ترله معافي وکړي. که خبره حساب له شوه نو جنت ډېر ګران دی. جنت زمونږ غوندې دا کم جنریشن چې اوس روان دی، دا کم کل چې اوس روان دی، دا پبجیانو والا، دا ټیک ټاک والا، دا فیسبوک والا، دا یوټیوب والا، نو دی مطلب د دی فیوچر د دی ژوندونو کې برکتونه تاسو وګورئ نو بیخي نشته. د بیماریانو ژوند، د ټینشنونو ژوند، د هیډیک ژوند بیخي اړو سکون قرار شته دی. نو کوشش به کوو انشاءالله څومره هم ملګري ویډیو ګورئ نو ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریکه کړئ او ځان سره یو عهد وکړئ چې اټلیست سحر یو که سړی نه اوسګه مطلب یو سړی نو کریم نه کوي بس تیاره ولا ملاویږي نو کم از کم که ټوله شپه هغه ویښه وي او چې سحر مونځ له پاسو او مونځ کوو بیا هغې نه پس وده کېږو بیا تر غرمې مونځ ودیه بیا ګناه نشته بیا تو دی آرام کوه غرمې مونځ له بیا راپاسه. نو خیر دغه رنګ کیدی شي خو چې څوک یې کوي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور